ہم کو آپ لوگوں نے 45 سال مہمان نوازی کی ہے، اینڈ میں ابھی ہم کو خفا نہیں کرنا. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم EVR کے رینج میں آئے ہیں، ہم ٹیکس دیں. د اسلام آباد څخه ډیمانډز دي د کابل نه، ټیک ده، د کابل د حکومت نه، خصوصا د کاله د ټي ټي پی حواله سره. نو کابل خبرې نه مني، نو تاسو د کابل حکومت ته څه ویل غواړئ؟ ٹی ٹی پی کے ہم بھی شکار ہیں. ٹی ٹی پی جو ہیں ہمارے افغان تجاران سے بھی بدہ مانگ رہے ہیں، اکیلے پاکستانی سے نہیں مانگ رہے ہیں. هلته تاسو لکه واپس ځئ نه؟ منګه په دغه وخت کې یعنی تیار نه یو، ځکه تیار نه ولې تیار نه؟ هلته امنیت نه دی. باچا صاحب داسې خبره ده، ګوره دلته چې کله هم داسې یو پیښه وشي که نه، ناخوشګواره پیښه وشي، نو بیا وایي د دې تانې بانې چې افغانستان سره ملاویږي، په دې کې افغان مهاجرین ملوث دي، دا خبرې کېږي که نه؟ نو آیا دا ټول افغانیان داسې دي که نه؟ مطلب دا چې بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. 30 اکتوبر تک ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے افغان مہاجرین کو کہ وہ پاکستان سے نکل جائیں، اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے افغان مہاجرین کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے. یہاں پر آج پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں. وہ ڈیمانڈز بھی آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیا مطالبے کیے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں، کیا ان کے حکومت پاکستان سے ڈیمانڈز ہیں. سید نقیب باچا ہیں، چیئرمین ہیں آپ متحدہ افغان تاجر اتحاد کے، اور نقیب وائس چیئرمین صاحب، یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لاکھوں افغان مہاجرین جو ہے یہ واپس جا پائیں گے اس ڈیڈ لائن تک؟ ڈیمانڈز آپ کی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت مشکور ہوں میں. ڈیمانڈس ہمارا یہ ہے، ایک تو آل پاکستان میں سم تھنگ 35 لاکھ افغان ریفیوجیز ادھر رہتے ہیں. اس میں جو 15 لاکھ جو ہے OPOR کارڈ والا ہے، 9 لاکھ جو ہے اس میں ACC کارڈ والا ہے. اس کے علاوہ 7 لاکھ ابھی 15 اگست 2021 کے بعد آ چکے ہیں. گورنمنٹ ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان لیگل ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ ویزا کے ساتھ آیا تھا، اس کی ویزا ادھر ختم ہوا ہے، دوسرے ویزا کے لیے اس کو ایکسٹینشن نہیں ہوا، اس کی وجہ سے اب ان لیگل ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی میرے پاس یا میرے اور دوستوں قریبوں کے پاس جو POR کارڈ ہے یا ACC کارڈ ہے، اس کے پکڑ دکڑ بھی شروع ہیں. لیکن میں مشکور ہوں خیبر پختونخوا پولیس کا کہ ابھی ادھر یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور کراچی میں، اسلام آباد میں اور پنجاب میں یہ بہت شور و زور سے جاری ہے. ہمارا مطالبہ جو ہے حکومت پاکستان سے یہ ہے کہ ہم کو آپ لوگوں نے 45 سال مہمان نوازی کی ہے، اینڈ میں ابھی ہم کو خفا نہیں کرنا. ایک مہمان جب آپ کے گھر آئے اور اس کو عزت افزائی کر لے پھر اینڈ میں اس کو بےعزتی کے ساتھ واپس بھیج دے، تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک نفرت انگیز اور نفرت پھیلا رہا ہے. اس کی وجہ سے ہم پاکستان حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں. دوسرے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے POR اور ACC والوں کا جو ہے تقریباً سم تھنگ 1000 یا 1500 تک تجاران ہے، وہ کروڑوں روپوں کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ابھی ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے یہ ہمارا پاکستانی بھائی کے ناموں پہ ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان حکومت جتنے ہم چاہیے سارے اپنے نام پہ ہم کر لے. اگر کار کا بھائی سیلنگ ہے، اگر پراپرٹی کا بھائی سیلنگ ہے، اور اگر دوسرے ملکوں سے سامان لینا چاہتے ہیں ادھر، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار اپنے نام پہ کر لیں. اور ہمارا اور آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں حکومت پاکستان؟ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم EVR کے رینج میں آئے ہیں، ہم ٹیکس دیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا ملک ہے، ہم پہ فرض ہے اس کو ٹیکس دینا، اس کو اوپر لے جانا. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ حکومت پاکستان یہ فیصلہ کر لے کہ یار سارے جتنے افغان ریفیوجیز تجاران ہیں وہ جائے ادھر سے، تو پھر اس کی معیشت بھی تباہ ہوگا. تو اس سے پہلے آپ ٹیکس نہیں دیتے تھے؟ ابھی تک ہم نہیں دیتے ہیں، ابھی تک جو ہے ہم نہیں دیتے. ٹیکس دیتے ہیں دوسرے کے ناموں پہ دیتے ہیں، اپنے نام پہ نہیں. ہم ابھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے کاروبار جتنے بھی ہیں وہ اپنے نام پہ ہو جائے اور اپنی سائڈ سے ہم ٹیکس دیں. تو یہ جب آپ کو ڈیڈ لائن ملی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، تو تب آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں؟ ہم کو تو یہ احساس پہلے سے بھی ہیں. ہم نے اس کو CR افغان کمشنریٹ سے، UNHCR سے جتنے میٹنگ سے ہو چکے ہیں، سفران سے ہمارے، میں نے بار یہ ڈیمانڈ اس کے پاس رکھا ہے کہ ہم کو POR کارڈ پہ سفر کی اجازت دے، ہم کو دوسرے ملکوں سے مال ادھر لینا ٹرانزٹ کا اجازت دے. لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں. ابھی جو 1.5 لاکھ دیا ہے، 1.5 لاکھ تو ابھی ہم کے لیے نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو POR اور ACC کارڈ سے وہ ان لیگل افغان ریفیوجیز کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو بھی آ چکے ہیں. ہمارے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی کارڈ دے. اس میں اتنے تجاران ہیں، اسی میں جو 7 لاکھ میں بھی زیادہ تر تجار ہے کہ وہ
लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना चाहते इस हैं। वक्त अफगानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है? अफगानिस्तान का अंदर सूरत हाल तो अमन है, लेकिन गुर्बत है उधर। अच्छा, गुर्बत के से लोग तंग आकर इधर जो है आ रहे हैं, पाकिस्तान की साइड आ रहा है या ईरान की साइड, ये गुर्बत से तंग आकर इस साइड पे आ रहा है। अफगानिस्तान में अमन है लेकिन पाकिस्तान में अमन नहीं है। और जो एक कालादम टीटीपी के हवाले से बात हो रही है, काबुल और इस्लामाबाद के माबैन कुछ तनाव भी है, तो ये चीज़ आप समझते हैं कि इस चीज़ पे असरअंदाज हो रही है, इसलिए आपको डेडलाइन मिली है? ये बात तो ये है ना कि टीटीपी के हम भी शिकार हैं। टीटीपी जो है हमारे अफगान तुजारा से भी बदला मांग रहे हैं, अकेले पाकिस्तानी से नहीं मांग रहे हैं। हम अफगान हुकूमत से, अफगान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि इसको जितने जल्दी हो अफगानिस्तान से इसको बेदखल कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ मज़ीद साथियों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। सैयद अब्दुल्ला बादशाह के साथ हम बात करेंगे। आप अफ़गान महाजिरीन की जो कमेटी है खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर, उस कमेटी के मेंबर हैं। अब्दुल्ला बादशाह साहब दारा तो वही पुख्तो की खबरों को चे दा उस चिकुम स्तुंज़ तास्ता मख तरागली दी तासबो सिंगा वापस दे और देन मख के गोरा यो को द पाकिस्तान और द अफ़गानिस्तान डेर पखवानी ताल्लुकात दी, यो बल सर रिश्ते दी, ठीक ना, यो बल सर कारोबारी ताल्लुकात दी। नो दासे अनासिर होम शते दी कना चे द दुआनो हिवादुनो ताल्लुकात पखपलो के खराबुल गवाड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ستاسو د میډیا د ورونو نه ډیره شکریه چې موږ هم راوغوښتلو او موږ ستاسو ته هغه خپل د زړه کوم هغه غوښتنې چې دي او کوم چې د ورونو ترمنځ اتفاقونه دي په هغې سره بحث وشي. اول تر اوله خو تقریبا 45 کاله کېږي چې افغان مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي او دا د هجرت دیار دی او دغه انصارو د دغه ملک خلکو موږ ته ډیره زیاته مینه راکړې ده، ډیره زیاته بې حده مینه موږ ته راکړې. موږ د دوی ډیر مشکور یو، شکریه ادا کوو. دا یو. بله دغه دا ده صاحب چې دغه کلونو په موده کې تکالیف تیر شوي دي، مشکلات تیر شوي دي یا دغه تیر شوي دي. زمونږ د دوی سره په کلو کې اوسېدلي وو، موږ ته حتی په کور کې ځای راکړی دی، هدیره هم سره شریکه ده او کوم چې د روسانو کوم یرغل دغه وشو موږ سره دوی اوږه په اوږه ودرېدلي دي. موږ د دوی شکریه ادا کوو. دا موږ نادیده نیولی نه شو. دا یو. بله دغه دا ده چې په دغه کیمپونو کې په دغه کلو کې چې موږ اوسېدلي وو د دې ورونو سره زمونږ خپلوۍ شوي دي، جانبیان خپلوۍ شوي دي، خپلوۍ دي او دا خپلوۍ د دې نه اولادونه پیدا شوي دي، دغه پیدا شوي بیا یې سره خپلوۍ کړي دي. نو موږ د دوی سره په هر دغه باندې یعنې ډېر زیات تړلي یو، زیات نښتي یو سره، زیات ورسره دغه یو او دا شکریه ادا کوو چې الحمدلله په دغه 45 کالو کې موږ ته د دوی له خوا نه کوم دغه نه دی ویل شوی. خیر دی، دا خبرې راځي چون دغه کومه میډیا باندې چې بعضې خلک خبرې کوي او هغه د هغې خپلې دغه دي، دا باید په دغه میډیا باندې چې دا کومه د نفرت او د حسد او د دوه ملکونو د مناسباتو د خرابولو خبرې کوي، دې ته باید څوک غوږ کېنږدي. دا د هغې خپل شخصي دغه دي او هغه د دوی په ټوله جامعه باندې دغه تاثیر نشي اچولی. ځکه موږ د دوی چې دا کوم په میډیا باندې دغه کوي موږ د دوی نه ډېر خفه یو چې دا کوم الفاظ استعمال شوي دي د هرې خوا نه چې استعمال شوي دي موږ د دوی نه ډېر زیات خفه یو، موږ پریشان یو او همدغه وجې دي چې بعضې مسله اوس فرضاً همدا 45 کاله کې دغه مهاجرین راغلي دي، که څوک په بټۍ کې دي، که څوک په سند کې دي، که په کراچۍ کې دي، که په کوټه دي، چمن دي، په خیبر پښتونخوا دي، په ټولو ځایونو کې اوسېدلي دي. یا رسیدګي کارت ته نه ده شوې، کارت نه دی جوړ شوی، پیوار نه دی جوړ شوی، آی سی سی نه دی جوړ شوی. دا داسې نه ده، دا د پخوا نه دی پراته دي او په دغه شپو ورځو کې چې دغه فعلا دپاره دي او یا دغه 2 کالو کې بعضې دغه تعداد کوم خلک په پاسپورتونو باندې راغلي یا په دغه راغلي ویزې ختمې شوي دغه شوي یا بعضې خپل دوی کوم بعضې ملکونو ته دوی تګ غواړي ځي. نو بعضې سفارتونه په افغانستان کې نه یا پر اسلام آباد کې سفارتونه نو د دې د وجې نه راغلي نو چون د دوی په دې انټرویو کې وختونه ډېر لګېدلي دي نو هلته پې ویزه ختمه ده، هلته هغه انټرویو دغه شوې نه ده. نو دغه خلکو ته یو مشکل پیدا شولو او یو دغه پیدا شو. دغه کم خلک چې د کارت والا کارتون نه پاتې شوي دي یا د پیوار نه یا د ای سی سی نه
هغه په مختلفو ځایونو کې د مختلفو صوبو کې دي نو دا رسیدګي نه ده شوې نو زمونږ د پاکستان حکومت نه ډېر په احترام سره دغه د خواهش دی چې د دغه خلکو دپاره هغه قانوني دغه د رجسټریشن که هغه د یونیسیر نه وي او دغه نه وي چون زمونږ اولنۍ اداره چې د هغه کمیشنري ده نو زمونږ د دوی نه خاص دی. تاسو خو د رجسټریشن خبره هم کوئ د قانوني مهاجرینو خبره هم کوئ لکه د حکومت پاکستان خو دا خبره بیا ټیک نه ده چې غیر قانوني چې څوک هم دی که افغاني دی که د بل ملک دی د بل هیواد دی هغه دلته څوک نه نشي کولی. بالکل ما خو درته وویلې چې د دغه د اوږدې مودې نه دوی اوسیږي دوی د کارتون ته رسیدګي نه ده شوې. اوس فردن دغه تورخم باندې چې کوم خلک په کارت باندې په ICC او په پیوار کارت تللی دي هغوی اوسه پورې ځان نه خبر نه دي د دوی دا کارت بلاک شوی دی. یوې خوا نه د یونیسیر نه هغه پیسې نه دي هغه د چون هلته یې کار و نو هغه کار د خاطره تللی دی هغه کارت یې اوس بلاک شوی دی نو دا به اوس غیر قانوني کې راځي یا د چا چې بیخي کارت جوړ نه دی غیر قانوني دی ټیک ده هغه ته خو تک پکار دی که نه. هو که نه هغوی ته خو ګوره موږ دا ویو لاړ دي شي هغه غیر قانوني چې دی هغه غیر دغه چې دی چون دلته د ډېر وخت نه اوسېدلی دی نو زه داسې یم هغه به خامخا یو کاروبار به کوي یو کمپنۍ کې به کار کوي یو دوکان به کوي یو دغه چون دا دغه مسله خو اوس هغوی ته د رجسټریشن میلاو هغوی ته د رجسټریشن میلاو شي قانوني دي شي او هلته تاسو لکه واپس ځئ نه موږ په دغه وخت کې یعنې تیار نه یو ځکه تیار نه ولې تیار نه هلته امنیت نه شکر دی امنیت دی هر څه دي خو بعضې وجوهات دي چې هغه وجوهاتو په وجه باندې چې فرضاً تاسې موږ ته ووایو چې په دې یو میاشت کې ووځئ نو په یو میاشت کې که موږ تاسې سره د تورخم یوازې دا مرض راوخلو د تورخم مرض باندې د 20 نه تر 10 کډو پورې چې د هغې تعداد 100 نفره شي او د هغې خوا نه په 100 موټر انګور هندوانه مڼه او ټماټر دا را روان دي او د دې خوا نه چې دی هم صادرات روان دي ایکسپورټ روان دی امپورټ هم روان دی نو په دغه تورخم باندې چې فرضاً 300-350 ګاډي لاړ شي او دا هغې خوا نه میوه 200-300 ګاډي او دې خوا نه ایکسپورټ 300 ګاډي نو موږ ته به د دې کډو څومره موقع میلاو شي چې هغه دغه شي اپله دا تیر شي فلهذا دا ډېر زیات وخت نیسي نو زموږ د پاکستان حکومت نه ډېر خواهش دا دی چې دغه څوک مې تنګوي که نه مې تنګوي زموږ خو دستي دپاره چې کومه په بعضې ځایونو نه هم دغه واورېده تنګېده شته پیوار کارت والا هم تنګېږي نه پیوار کارت والا او د ICC والا دا په بعضې ځایونو کې تنګ شوي دي په سند کې تنګ شوي دي په سند کې تنګ شوي دي هغه دغه دي ځکه چې میډیا خو نن ټول دغه خلک ګوري نو هغوی ویلې چې کارت هم را سره دی او دغه پیوار هم را سره دی دغه ICC هم را سره سر د هغې د پاسه هم بندیانو او هغه د باید د بند دغه نشي او کم خلک چې دغه دي چې دوی غیر قانوني یا کارت نه لري هغې ته د رجسټر یوه زمینه برابره شي باچا صاحب داسې خبره ده ګوره دلته چې کله هم داسې یو پیښه وشي که نه ناخوشګواره پیښه وشي نو بیا وایي د دې تانې بانې چې افغانستان سره میلاویږي په دې کې افغان مهاجرین ملوث دي دا خبرې کېږي که نه نو آیا دا ټول افغانیان داسې دي که نه مطلب دا چې دا خبره جرم فردي دی جرم فردي دی که دلته کوي که هلته کوي که د هلته کوي که دلته کوي جرم فردي دی د یو فرد په دغه چې هغه جرمي وي د هغې څوک شفاعت نه کوي د هغې څوک دغه نه کوي سفارش نه کوي هغه د مجرم ګڼل کېږي هغه ته جزا ورکړل شي په دې باندې هېڅوک نه خفه کېږي لیکن چې هغه دغه یو مشکل یو وي او پکې د مهاجرینو ته پکې دغه کېږي یا تجارت ته پکې نو دغه مهاجرین او تجارت د سیاست نه لږ وړاندې ودغه شي. ټیک ده د سیاست خبره ته زه راتلم خو تاسو وایئ چې د سیاست نه دی لږ د اسلام آباد څه ډیمانډز دي د کابل نه ټیک ده د کابل د حکومت نه خصوصا د کالعدم TTP حوالې سره نو کابل هغه خبرې نه مني نو تاسو د کابل حکومت ته څه ویل غواړئ؟ زما خو دغه دا دی چې دا دواړه ورونه ملکونه دي او دواړه ورونه ملکونه باید لکه څنګه چې 45 کاله زموږ مهاجرینو ته دغه راکړې همدقسې مینې ټولو ته ورکړې ده زمونږ د دواړو حکومتونو نه دغه پکار دی چې دوی دواړه سره خپل منځ کې کینی او دغه مسایل چې دواړو ملکونو ته مشکلات دي تکلیفونه دي دا د په ډیره یو ورورۍ باندې حل کړي. یو خواهش او یو پیشنهاد مې حکومتونو دواړو ته دا دی دوی سره کینی دوی حکومتونه دي وزارت خارجي دي وزارت خارجي دي دوی د سره کینی بل احیانا
زمونږ دغه دا ملک او هغه ملک دواړه د جرګو مرکو وطن دی. نو دوی دې داسې وکړي چې د دې خوا نه یو څه کسان د پاکستاني ورونه د هغې خوا نه افغاني ورونه د جرګو مرکو دغه دی. نو زه داسې یم چې داسې یوه کمیټه دي د حکومتونه جوړه کړي د دې حکومتونو د وزارت خارجې په خوا کې، لکه چې آصف صاحب دراني دی. آصف صاحب دراني مخکې صادق خان و، اوس آصف صاحب دراني دی یعنې د ملک یو نماینده. نو چون آصف صاحب دراني د خیر سړی دی، قابل د قدر سړی دی، نو زما نظر دا دی چې یوه کمیټه جوړه شي د دواړو ورونه، که شل کسئ که شل کسئ، او هغه خلک چې هغه ډېر دغه داسې خودخوا نه وي، دغه نه وي، خودغرضه خلک نه وي، د خیر خلک وي، او دغه دواړو حکومتونو ته کیني او ورته ووایي د ورورۍ هغه پیغام ورته ورکړي، او دغه کم مشکل چې منځ کې پروت دی دا ډېر په ورورۍ باندې حل کړي. بچا صاحب آخري پوښتنه لرم چې تاسو لکه دلته 10 لکه یا 15 لکه یا 40 لکه چې څومره دلته ژوند کوي په پاکستان کې، ځینې خلک په افغانستان کې په سوشل میډیا د پاکستان خلاف خبره کوي، د پاکستانیانو خلاف خبره کوي، هغه خلکو ته څه ویل غواړي؟ ها هغه خلک چې دغه دواړو ورونو ترمنځ ما درته مخکې ویلې هغه د ورورۍ دغه مې وضاحت مې درته مخکې وکړ. دغه په میډیا باندې چې کم خلک لګې دي که هغه پله دی که دې پله دی، دا ډېر محدود کسان دي. دوی ټول خفګان دې خلکو مشکل پیدا کړی دی. د دوی هیله دا ده چې د دغسې خلکو خبرې وانه اورېدل شي، او حکومتونو نه هم خواهش دا دی چې د دې خلکو مخه دې ونیسي، ځکه چې مخه یې ونه نیسي او خدای ناخواسته دغه خفګانونه چې دا روان دي دا د همدغه 2-3 کسانو د میډیا د دغه نه دا خفګان پیدا شوی دی. نو فلهذا د دوی مخه دې ونیول شي، که هغه هر څوک دی، احمد دی، محمود دی، هغه معلوم خلک دي، نو دا دغه د دې قومونو نمایندګي نشي کولی، د دې دواړو ورونو نمایندګي نشي کولی، او دوی چې کوم د نفرت خبرې کوي، د نفرت دغه خورئ، دې ته باید څوک غوږ ونه نیسي، او دا چې د اتفاق او د اتحاد ته د خلکو دغه صدمه رسوي، نو موږ دا نه تاییدو، او دا د دوی خپل شخصي دغه دی چې هغه کوم خبرې دوی کوي دغه کوي. دوی ته باید چې د دوه ملکونو دغه پیدا کېږي دا باید مجرمین وګڼل شي، ځکه چې د دواړو چې دا تکلیف رسیږي او دغه رسیږي نو دا باید ونه رسیږي. सैयद अब्दुल्ला बादशाह की बातें आपने सुनी। इन्होंने कहा कि नफ़रत फैलाई जा रही है इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, दोनों साइड से जो इस किस्म के अनासर हैं उनको रोकना दोनों हुकूमतों का काम है। और जो जराइम के हवाले से इन्होंने बात की, कुछ नाखुशगवार वाक़यात के हवाले से बात की, उन्होंने कहा ये इनफरादी फ़ैल है, इसमें इज्तिमाई तौर पर तमाम अफ़गान मुहाजिरीन को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। और इन्होंने आखिर में एक डिमांड भी की, एक हल भी पेश किया कि एक ऐसा जरगा, लोया जरगा तश्कील दिया जाए, या एक ऐसा कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें दोनों मुल्कों की नुमाइंदगी हो, और वो नेकनीयती के साथ इस मसले का हल ढूँढें। जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे कारोबार करते हैं, उनके पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानियों के अफ़गान भाइयों के साथ रिश्ते हैं, ये देरीना रिश्ते हैं, ये एक पड़ोसी मुल्क के हवाले से सिर्फ बात नहीं हो रही, ये इनके आपस के रिश्ते हैं और उन रिश्तों को अब तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन्होंने, अब्दुल्ला बादशाह ने ये तजवीज़ पेश की है कि जो नफ़रत फैलाने वाले अनासर हैं उनकी सरकूबी की जाए और दोनों मुल्क बैठ कर इस मसले का हल ढूँढें। और जिन लोगों को डेडलाइन दी गई है 30 अक्टूबर तक, या तो इसमें तोसी की जाए, और या चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉर्डर पर सूरत हाल भी आपको पता है कि इतना लाखों की तादाद में लोगों को वहाँ यहाँ से नहीं निकाला जा सकता, तो हुकूमत पाकिस्तान से भी इनकी डिमांड है कि कोई ऐसा आबरूमंदाना हल तलाश किया जाए ताकि ये जो लाखों अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं इनको कोई मसला ना हो। बहुत शुक्रिया।